بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې د الله جل جلاله د عشق او د الله جل شانه د عاشقانو یو عاشق چې د الله سره ډېر محبت کوونکي خلک شته د هغه واقعه درته بیانوم د موسی علیه السلام زمانه ده یو ګډبه ګړې سرۍ چیلې سرۍ په ځنګل کې او د الله په مینه مست او ځان سره لګیا دی چې کاش ای الله ته زما مخې ته وې ما به تاله سر منګزولې ما به تاله خپې چاپې کولې زه به ستا کور ته درتلم ستا په کور کې به مې صفایانې کولې او ستا به مې ډېر خدمت کو دا د الله په عشق او په محبت کې لګیا و موسی علیه السلام راغی چې د ده الفاظ او د ده خبرې واورېدې چونکې هغه خو پیغمبر و نو هغه ورته وایي چې دا ته څه وې دا ته کومې خبرې کوې دا خبرې مه کوه الله جل شانه خو د دې خبرو نه منزه دی او پاک دی د الله جل شانه نه کور شته او نه الله جل شانه ته د دې خبرو ضرورت شته دا کیسې مه کوه نو هغه پوه شو چې اوهو دا خو مې یو غلطي وکړه دا خو مې ښه ونه کړه په ژړا شو پریشانه شو موسی علیه السلام ته الله وحی راولېږله ای موسی ته ما د دې دپاره پیغمبر جوړ کړی چې ته خلک زمانه جدا کې او اړې ته خو د دې دپاره چې د خلکو به ما سره تعلق او محبت پیدا کې نو د هغه چرواها او د هغه ګډبا او د هغه چیلو سرونکي ما سره محبت و زما په محبت کې اشعار وي زما په مینه کې لګیاو او تا ورته داسې خبرې وکړلې چې هغه چې کوم دی نو خفه که او پریشانه دی که معلومه دا شوه چې د الله جل شانه عاشقان د الله سره مینه کوونکي داسې وي د الله په محبت کې د الله په عشق کې داسې اشعار وي او داسې خبرې کوي چې موسی علیه السلام وی چې دا ته کومې خبرې کوي دا خو د شریعت نه او د عقل نه خلاف چې کوم دی نو ته خبرې کوي الله جل شانه خو د دې خبرو نه منزه دی او مبرا دی خو عشق او محبت دا ځان له یو څیز دی چې د چا سره عشق او محبت شي لکه څنګه چې د دې چرواها او د دې ګډبه د الله سره محبت نو د الله په عشق او د الله په محبت کې لګیاو ناشنا خبرې چې کوم دی دا کولې الله جل جلاله زمونږ او ستاسو د خپل الله سره د خپل رب سره ډېر محبت پیدا کړي الله دې زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن کریم او د اسلام سره ډېر مینه او محبت او عشق پیدا کړي وآخر دعوانا ان